سلامونه احترامات ډیرو قدرمنو اوریدونکو کتونکو. خدای دې وکړي چې راته روغ رمټ وئ، صحتمند وئ. طالبان او سیمه دا چې په کابل باندې په زور یا د چا په ذریعه بیرغ ودرولو، هغه اوس یو سالم حقیقت دی. دا چې پښتونخوا، کوزه پښتونخوا تر اوسه د دې بیرغ لاندې نه ده راغلې. دې ته څومره خطر دی د دې خلکو ته، دې ځوانانو ته، اقتصادي لحاظ نه، اخلاقي لحاظ نه او نورې کومې ستونزې ممکن راپېښې شي، هغې ته ځوانان څنګه چمتو وي. په دې هکله زموږ سره ډېر قدرمن د پېښور پوهنتون استاد درویش اپریدی صاحب میلمه شوی دی. اپریدی صاحب ستړي مه شئ او ښه راغلاست درته وایم. مننه، کور ده. درویش اپریدی صاحب، وطن ستاسو وړاندې دی، حالات ستاسو وړاندې دي. مشکلات یقینا ډیر دي. په دې جدید دور کې زموږ په سیمه باندې یو دغسې خپه سره روانه ده چې هغې ته ځوان په څومره مشکل باندې ځان تیار کړي چې هغه د تعلیم دروازې په ځان وتړي، هغه خپله خور او لور هم په کور کښېنوي چې ته سکول ته، ښوونځي ته مه ځه، پوهنتون ته مه ځه. دې سخت وخت لپاره د دې نه د ځان ژغورلو لپاره د پښتونخوا ځوان څه کولی شي ستاسو په فکر؟ هغه کم سیاسي شعور دی چې په هغې باندې فوکس وکړي او ځان وژغوري؟ ګوره، د پښتونخوا ځوانان به هغه به د نړۍ نورو قومونو ته، نورو ملکونو ته، نورو ټولنو ته ګوري. موږ د نړۍ نه بیل خلک نه یو، موږ په خلا کې ژوند نه کوو. نړۍ کم ځای ته ورسېدله، ډېر لرې دې هم نه ځي. که تاسو زموږ د پښتانه ځوانان اسلام آباد او لاهور ته ورکوز شي، نو دته به احساس وشي چې نړۍ چېرته رسېدلې ده. که څه هم اسلام آباد او لاهور هم د نړیوالو سره هغه نه ده، خو دا ما لنډ مثال درکړو. یا د تهران ته لاړ شي یا د دوشنبې ته لاړ شي چې هلته څومره هوسا ژوند دی. د هغوی اسپتال شته، د هغوی یونیورسټي او سکول شته، د هغوی سړک روغ دی، د هغوی برق شته، د هغوی مطلب د ژوند سهولتونه او یو هوسا ژوند کوي. پښتانه که د لر دي که د بر دي، افغانان به دغه فکر کوي چې مونږه څه لا د نورې نړۍ نه شاته پاتې یو، څه له زمونږ بچي، زمونږ زنانه د مطلب د ژوند د ټولو بنیادي ضرورتونو نه، د خوراک دی، که هغه دوایانې دي، که هغه تعلیم دی، که هغه نور د ژوند بنیادي هغه دي، د هغې نه شاته پاتې یو او محرومه یو. بیا دغه محرومي چې کومه ده، دغه د سیاست د لارې راځي. دغه پښتانه به فکر کوي چې مونږ کم سیاست کړی دی او کم سیاست ته مونږ اړتیا لرو چې مونږ د نړۍ د نورو قومونو سره سیال شو. هغه سیاست د قومي شعور، د قومي یووالي او د قومي احساس سیاست دی. که چېرې پښتانه په دې کې ناکامه شول، چې اوس یې هم دغه ادراک ونه کړی شو، زه فکر کوم چې زمونږ دغه تیاره به اوږده شي، که څه هم تیاره ټول عمر نه پاتې کېږي. درست، همدغسې ده. اپریدی صاحب، په دې سیمه کې دا چې طالبانایزیشن یا د طالبي فکر دومره په مخ را روان دی، په دې کې څومره رول لوبولی دی سټیټ؟ یعنې سټیټ کلر دی او که بر دی، څومره چانس که بر افغانان دي یا دولت وو یا دی، دوی څومره کمبوتیاوې په خپلو کړنو کې کړي دي چې یعنې د دې مخه یې ونه نیولی شوه؟ څنګه تاسو ته ښکاري هغه کوم سیاسي کړنې وې یا ملي ګټو ته پام و چې دوی د دې مخه ونه نیولی شوه؟ او په کوزه پښتونخوا کې که دغه شی راځي یا مخ په وړاندې روان دی، سټیټ ورته پلان نه لري که پاکستان یادوم او که دی د دې برخه دی؟
زما په خیال بنیاد خو یو دی، د لر او بر چې کوم مثال طالبان دي یا د طالبانو فکر دی، هغه بنیاد تاریخي بنیاد یو دی، خو البته اوس هغه سیچویشن داسې دی چې ټي ټي پي که څه هم د پاکستان فوج د دې نه انکار نه کوي چې دا خلک څنګه د دوی د پوزې د لاندې یا د دوی د سوري د لاندې منظم شولو، هغه شولو، خو زه خپله دا فکر کوم چې طالبانو د کوزې ټي ټي پي په نوم باندې چې یادېږي، دوی د ریاست د واک او د اختیار نه وتلي دي د پاکستان د ریاست، او هغه ریاست یو ګواښ را جوړ کړی دی. نن هم په باجوړ کې بریدونه شوي دي په سیکیورټي فورسز باندې. هلته چې کوم بره طالبان په واک کې راغلل، هغه خو پاکستان غوښتل چې داسې وشي. البته زه اوس فکر کوم چې دغه ټي ټي پي د دوی د لاس نه وتلې ده، او طالبانو هغوی اوس دا خبرې هم نه کوي دغه د شریعت او دغه کیسې، بلکې په دې تیرو 20 کالو کې یا 15 کالو کې چې زمونږ په منځنۍ پښتونخوا کې فاټا چې مخکې یادېدله، بیا سوات کې څه د ټیرر او انټي ټیرر د لاندې څه وشولو او ولسونو څه ولیدل چې دا خلک څنګه را جوړ کړل شول، څنګه منظم شولو، بیا د انټي ټیرر او د ترهګرۍ په ضد د اپریشنونو په نوم باندې څه ظلمونه او کم زیاتی وشول. نو ډیر خلک هغه اوس د پاکستانی ریاست یا د ځواکونو سره هغه خفګان او هغه غوسه اوس هم شته دی. نو زه یریږم په دې باندې چې طالب هم اوس هغه د کامپرستۍ ناره هم ځان سره راوچته کړې ده. که څه هم لکه مونږ نه غواړو چې بل جنګ راشي دغې سیمې ته، د وطن ته بل جنګ راشي، البته یره دغه ده که چیرته بر وطن کې افغانستان کې طالبانو دغه یو کار ونه کړو چې د نړیوالو غوښتنو ته یې غوږ کېښودو، هغه یې ومنلې، ځکه چې تر څو نړیوالو دوی نه وي منلې افغانستان کې ثبات نشي راتللی، او د افغانستان چې کوم راتلونکی دی هغه ډیر غیر یقیني دی. که چېرته طالبانو هم داسې ښکاري ماته، زه دا نه وایم چې طالبان به بدل شوي وي، خو حالات بدل شوي دي، او په هغې حالاتو کې زه دا فکر کوم چې بره طالبان د مطلب امارت والا هغوی ادراک کړی دی او په دې خبره باندې پوه شوي دي. خدای دې وکړي چې پوه شي په دې خبره باندې. که چېرته ثبات راغی، یو ټول شموله نظام راغی، او بیا د دې ټول شموله نظام د سوري د لاندې دوی بیا داسې یو د ولس په خوښه او د ولس په رایه یو نظام را جوړ کړي، دغه امکان شته دی چې لر او بر کې امن راشي. خو که چېرې داسې ونه شول، نو دغه امکان دی چې هم په لر کې او هم په بر کې به بدامني راځي، ungoverned spaces به را جوړیږي، او په هغې کې هغه خلک کم چې د پاکستانی ریاست او د پوځ ته غوسه دي یا خفه دي، هغوی ته به ډېر خلاص مټ باندې هغوی به خپل هغه کار کولی شي. درست. دا نن چې قریشي صاحب او د پاکستان د خفیه ادارو مشر کابل ته راغلي دي، څه فکر کوئ دلته دوی خپل مجبوریتونه راوړي چې موږ په غزا په تکلیف کې یو دغه مرستې وکړئ چې دغه ترهګر لاندې رانشي یا موږ ونه ځوروي، که نه یو ډول دې لپاره تللي دي چې هلته حکم وچلوي؟ تاسو ته څنګه ښکاري، څنګه مجبور درته ښکاري دغه اسلام آباد؟ زما خیال دا دی چې پاکستان، ایران، چین، روس پکې شامل، د هغوی دپاره موجوده چې کوم د افغانستان رژیم دی او د افغانستان کوم وضعیت دی، دا یو ډېره لویه هغه لایبیلیټي چې په انګریزي کې ورته وایي، مطلب یو ډېر غټه ذمهواري یا بوج په دوی راغلی دی. امریکا او غرب خو به وکړلی شي چې هغوی ځان یا ځینې مطلب خطرې د افغانستان نه راولاړېږي د دوی ګټو دپاره، نړیوالو ګټو دپاره، د هغوی نه به په څه طریقه باندې هغوی ځان بچ وساتلی شي. البته که یو کیاس، افراتفري او عدم استحکام راځي او بل یو سیول وار ته کیسه ځي، یا نړیوال لاس ورنکړي امریکا او غربي نړۍ
نو نشي کولی چې خلک ډوډۍ غواړي، خلک چې کوم د سرویسز غواړي، تنخواګانې نشته، د بجلی بلونه جمع کول دي. دغه ټول ستونزو سره طالبان اوس مسؤل دي، هغه ذمہوار دي، هغوی به دا بنیادي ضرورتونه پوره کوي. او که بیا چېرته یو سیول وار ته مونږ خدای دې وکړي چې ونشي دغه سیمه بیا یو بل خونړي جنګ ته داخله نشي، هر لوري چې په دې جګړه یا په دې لوبه کې ښکیل دی چې هغوی د سوچ نه کار واخلي. زه ډېر هیلهمند یم، بیا به مخکې ګپه لګوو. البته که چېرته داسې وشولو، پاکستان ته دوه غټې خطرې دي. یو د مهاجرینو راتلل به وي، لکه چې هلته جنګ وي، ډوډۍ نه وي، خلک به خامخا دې خوا زور کوي. ایران به هم د دې خطر سره مخ وي. بیا هغه عناصر کم چې د پاکستانی ریاست په ضد دي او پاکستانی ریاست نه خفه شوي دي یا د ولکې او د لاس نه وتلي دي، هغه به نور هم مضبوطیږي. او بیا داسې یو امکان لري چې دلته زما خیال نه دی چې پاکستان لکه ما چې درته وویلو چې څومره دا خلک مارجینلایز کړي دي، څومره دوی چې کم دی، مثال خبره دا 20 کاله کې څه ورسره وکړلو، دا خلک د پاکستانی ریاست سره د زړه نه چېرته ودرېږي. او که بیا تاسو فکر کړی وي دلته قامي ګوندونه وو، قامي ګوندونه د ریاست سره ودرېدل، پښتون قام پرسته ګوندونه، هغوی ډېرې قربانۍ ورکړلې. زه فکر نه کوم چې هغه شان د زړه نه به بیا څوک ودرېږي د ریاست سره. او بیا د ریاست سره سیویلینز کې بیا نور څوک شته هم نه چې ملاتړ ورسره وکړي. نو پاکستان د دې خطرو سره، د دې یرو سره مخ شوی دی. نړیوال فشار هم پې زیات دی، ځکه چې دوی دغه پایلې غوښتې که نه، دوی دا غوښتلو چې دا کټپوتلي دی، دا ګوډاګي حکومت دی. بیا د طالبانو په رژیم باندې خوشحالۍ هم د ټولو نه زیاتې دلته شوې وي. کم چې پوه خلک وو هغوی دغه نتایج لیدل چې د دې نتایج به څه وي. اوس هم مونږ فکر دا کوو چې طالب د دې خاورې خلک دي. مونږ دا فکر کوو چې اوس دې ته ذمہواري ور په غاړه شوې ده. په دې کې بیا مخکې ګپ لګوو، دوی که دغه شان ونه کي څنګه چې دوی ته کول پکار دي، یو ټول شموله نظام، بنیادي انساني حقونه، د ښځو په پبلک سفیر کې، په ولسي ډګر کې، په بهر ژوند کې، په تعلیم کې، په کاروبار کې، په روزګار کې د دوی ونډه نه وي. نړیوال به یې هغه پرایا سټیټ چې ورته وایي چې څوک ورسره ژوند نه کوي، هغه به یې وګرځوي او تر اوسه یې څوک چا نه دی قبول کړی. لکه پاکستان په خپله یې نشي قبلولی که نه، درست تسلیمولی نشي. نو دغه ټولو ستونزو سره به مخ کېږي او دا به ټولې سیمې ته بیا ډېر لوی خطر جوړېږي. درست. اپریدی صاحب، دې سوال ته ستاسو څه ځواب دی چې پخوا به همدغسې وه، موږ یې ګواهان یو په خپلو سیمو کې، تاسو هم د قبایلي سیمو سره تعلق دی، زه هم د قبایلي سیمو سره یم، چې زیاتره انفجارونه، چاودنې یا وژنې به خفیه ادارو وکړي، بیا به یې پړه په طالبانو واړوله یا په نامعلومو واړوله، یا انفجارونه حتی خپل د ایفس او دغه خلک به ووژل شول او دوی به ووژل، خو ویل به یې چې دا نامعلومو ووژل. البته دا اوسنی چې کم بهیر دی په بلوچستان کې، جنوبي پښتونخوا کې دی، وزیرستان کې دی، باجوړ او دې سیمو کې دا بریدونه چې دي، دې ته هم موږ په هغه سترګه کتلی شو که نه د دې بریدونو بل شکل دی؟ نه، زما په خیال پاکستان ته اوس هغه ستراتیژیک چې کم ضرورت وو د دغه شان کارونو، هغه اوس پاتې نه شولو. زه دا فکر کوم چې ګورئ دا خلک چې کم وو دا د دې وطن خلک وو که نه، او تا ټوپک ورکړلو، تا ورته وویلو چې وروره جهاد دی او یهود او نصارا دي، او بیا ته اپریشنې کوي او بیا ته جهازونه راوچتوي او بمبارۍ کوي او بیا ته کلو کې اپریشنې کوي، بېعزتۍ کېږي، د خلکو مشران سپکېږي، زنانه سپکېږي. نو بیا خلک دا هم ګوري، چې ته په اسلام آباد کې د شریعت ناره نه وهې او په کابل کې او په وزیرستان کې ته شریعت راولې که نه.
دغه دوه مخیز چې کوم سیاست دی دا به تا څومره پټولو. یو ورځ خو لکه را برسېره کېږي خلک هغه بیا په فلسفه کې مونږ یو ټکي ورته وایو یو وخت راشي هغه کانټرډکټري کانشسنس سره مخ شي او بیا په ورو ورو هغه کلیریټي ته ځي چې ښه زما سره څه لوبه روانه ده څه وشوله. نو دا اوس چې څه روان دي زما خیال دا دی چې دا د ریاست هغه پالیسۍ هغه لنډ نظره سوچ چې هغوی کابل بې ثباته کول غوښتل هغې نتایج دي د هغې پایلې دي او دغه خلک د ریاست ته غوسه دي خفه دي ورنه. او ما چې درته وویلو چې دوی خو اوس لکه هغه د افغانیت او د هغه والا کیسې هم شروع کړلې که نه پښتونولي ورسره هغه خو لکه مطلب پښتون چې هر څوک شي خو که تا ورته ووایي چې کافر یې بد نه مني خپل جومات مولا ته ووایي چې ته کافر یې هغه پې بد نه مني خو که ورته به ویلو چې تا ډو پښتون نه یې افغان نه یې هغه بیا در سره ګریوان ته ده. نو مطلب دغه ایلیمنټس دغه سوچ به هم بیا راځي په خلکو کې او کېږي. صحیح دغه د خدای وکړي ما هغه ورځ د ملګري سره ټوکې کولې ما دغه تنکي ځوانان په مدرسو کې جوماتونو کې چې دوی تربیه کوي یا پیچکاري کوي یعنی جنگ ته نو دوی پښتو ورته یادوي. خوشحال خان او میرویس خان ورته یادوي چې ستاسو په وینه کې ستاسو په رګونو کې پښتو وینه ده پلانۍ وینه ده مګر چې نړیوال سټیج ته خبره راشي هلته بیا دوی د پښتو سودا وکړي بیا اسلام خرڅوي. دغه شی د خدای وکړي چې دوی د دې نه یو څه راواوړي او په نړیوال سټیج هم پښتو یو څه مطرح وي. او دې نه علاوه اپریدی صاحب یوازې چین روس پاکستان ایران یا ترکیه به هم ونیسو دغه خلک که افغانستان منی په رسمیت یوازې دا ورته بس ته د طالبانو د مضبوطولو لپاره که نه؟ نه بیخي نه. روس نشي کولی. ګوره افغانستان دغه 20 کاله بلکې د هغې نه شاته هم چې لاړ شو دا رنټیر اکانومي وه. رنټیر اکانومي کې مختلف لکه اوس دا د سعودي رنټیر اکانومي ده تیل خرڅوي د هغې پیسې راځي هغه اقتصادي چې کوم پیداواري او بیا چې کوم تجارتي عمل وي هغه په ټولنه کې نه وي روان او د هغې د لارې چې کوم سټیټ اکانومي جنریټ کوي او ریونیو جنریټ کوي پیسې راټولوي هغه نه ده. افغانستان هم بل فارن ایډ باندې ځینې ملکونه چې کوم ډیپینډنټ وي بهرني کومکونو باندې افغانستان لا په دې تیرو 20 کالو کې دا ویل کېږي چې 80% تنخواګانې دا د امریکا او د غربي نړۍ نه راتللې. اوس دا نه او هغه چې کوم دوی حساب لګوي هغه خو لکه مطلب داسې دا چې لا واضحه نه ده خو وایي چې هره ورځ 313 یا 33 میلیونه ډالره دا خرچه کېدله دا د ټریلیون ډالر ناوختې پیسې دي. نو دا نه روس کولی شي. پاکستان په خپله تر ډېره حده پورې رنټیر اکانومي ده او ډېره سخته راګیره ده اکانومي تاسو به اورئ دلته ګراني ده دلته د دوی سره بس د پیسو نوټونه چاپ کوي او وروره ویشي هره ورځ شیان خیږي. پاکستان نشي کولی. ایران په خپله د بندیزونو لاندې دی هغه نشي کولی. چین دغه کار کوي. چین هم چېرته چاته ایډ نه دی ورکړی کومکونه یې نه دي ورکړي بلکې هغه سودا کوي. د چین باره کې زه د یو مشر خبره کومه چې هغه نوې مالداره شوی شوم دی. نوې چې مالداره شي شوم وي چین داسې یو ریاست دی چې هغه بس پیسې راټولوي لګوي یې نه. د هغه دپاره انساني حقونه انساني پرمختګ نړیوال ثبات داسې دومره غټه معنی نه لري. چین ځي هغه به چې تاله څه درکوي ته به بدل کې څه ورکوي او په لوټ به یې ورکوي په لوټ موږ ورته وایو چې لکه بس هغه د غلا په بیه به یې ورکوي که نه. افغانستان چې کوم منابع دي زما فکر نه دی چې طالب هم دې ته تیار شي. طالب هم دا نه غواړي چې
وطن دی چې کوم دی چور چپاو شي او لوټ دي شي که نه. خو په دې کې یو هغه دا چې نړیوال به د طالب سره هم یو اوږه ټیټه وړي، ګزاره به کوي. طالب پخپله هم په ځینې داسې حالاتو کې راګیر دی. ګوره د هغوی نظریاتي او فکري چې کوم احساسات دي هغوی ته باید مونږه لږ هغه شو که نه، مونږه په فرانس او امریکا او په هغه کې خو ژوند نه کوو، او نو د خلکو نظریاتي احساسات وي، کلتوري احساسات وي، هغه داسې په یو شپه نشي وړلی د منځه. طالب به د نړیوالو سره ګزاره کوي، دغه احساس به خامخا کوي چې زه ژوند نشم کولی، ځان ته ګاونډیان مې هیڅوک لاس نشي راکولی او نړۍ بدله شوې ده. اسلام زه دا خبره په بیا کوم چې اسلام یو ژوندی دین دی او ژوندی مفکورې چې کومې وي هغه د حالاتو د وخت غوښتنو ته ځواب وایي، د هغې سره ځي. پرون طالب به ویل چې تصویر ایستل ګناه ده، نن د کابل په هر چوراهه کې د طالب د مشرانو تصویرونه لګېدلي دي. پرون به طالب چې کوم دی زنانه وهلې چې مخ به یې لوڅ و، نن زنانه ته دا څه نه وایي. پرون به زموږ ملایانو اعلان وکړلو چې یاره په لاوډ سپیکر باندې اذان ویل یا هغه کول کفر دی، نن نه دی. پرون زموږ جمعیت علما مشرانو ویلو چې په یو ملک کې د زنانه او نظام وي، د زنانه حکومت وي، په هغې کې مونځ نه کېږي د جمعې. نن مولانا فضل الرحمن او جماعت اسلامي مشران دا ولاړ دي د زنانو سره، پرون هم ولاړ وو، نن هم فاطمه جنای سپورټ کړه، بېنظیره یې سپورټ کړه، اوس مریم نواز سپورټ کوي. مطلب مې دا دی چې طالبان به دغه احساس کوي نړۍ بدله شوې ده، دنیا بدله شوې ده، نوې غوښتنې دي، نوې ژوند دی، نوې اکانومي ده، نوې نړیوال سیاست دی، نو دې ته به ځواب وایي خامخا. درست، دې ته مجبور دي. د پاکستان په رسمیت نه پېژندل د طالبانو دا دوی غواړي شرایط ور باندې ومني که د پردې شاته څه دي؟ زه فکر دا کوم چې تر څو پورې امریکا له طرفه او د غربي نړۍ له طرفه هغه گرین سیګنل چې ورته وایي اشاره نه وي میلاو شوې، دوی نشي کولی چې دا کار وکړي. یعنی دلته دغه بېواکه چې اوس دوی ښکاري، دغه بېواکتیا یا بېوسي د دوی د پخوا نه ده که نه دا اوس چې نړۍ په دوی باندې فشار راوړی دی د دې وجې نه اوس بېواکه یا بېوسه ښکاري پاکستانیان؟ نه، زما خیال دا دی چې مخکې د پاکستان بارګیننګ پوزیشن د 15 اګست نه وړاندې مضبوط و. اوس چې کوم دی که نه اوس د هغه بارګیننګ پوزیشن پاتې نشولو. امریکا د دې ځای نه لاړله. دلته دا هم یو رښتیا خبره که تاسو د بلینکن دغه چې کوم ټیسټیمنیز دي هغه بیانونه یا مطلب ټیسټیمونیل به اوس پښتو کې څه وایو، ټیسټیمونیل چې کوم د هغه سټیټمنټس دي د هاوس اف ریپرزنټیټیو سینټ په وړاندې، هغې کې په بیا وایي چې چین، روس او پاکستان او ایران ته په اشاره باندې چې هغوی غوښتل چې امریکا دلته ښکیل پاتې شي. د ټوله توجه په دغه افغانستان وي، هلته میډل ایسټ کې، په ساوث چاینا سی کې، د نړۍ په نورو سټیجونو باندې د امریکا سره یو بارګیننګ پوزیشن ته لاړ شي. امریکا زما په خیال ډېر مخکې غوښتل چې ووځي او زما په خیال چې اوس ووتله، هغې ځان بېغمه کړی دی. هغې ډیپلوماټیک فشار، اکنامک چې کوم اقتصادي فشار دی د دې نه کار اخلي، او بل د ډیپلوماټیک چې کوم د قوت دی، طاقت دی، ټوله غربي نړۍ، ټوله جمهوري نړۍ، د دنیا غټ پرمختللي قامونه دا د امریکا سره ولاړ دي. 100 ملکونو ورسره دغه لوزنامه باندې دستخطونه کړي دي، لاسلیکونه یې کړي دي چې طالب که دغه شرایط نه وي منلي چې په هغې کې د ښځو چې کوم حقونه دي هغه د هغوی دپاره سره کرښه ده، په هغې هېڅ قسم کمپرومایز نه کوي، نو موږ به یې نه منو. امریکا وکړلی شول، وتوانېدله چې د سیکیورټي کونسل نه هغه قرارداد پاس کړي چې په هغې کې دغه شرطونه ایښودل شوي دي طالبانو ته، نو دوی نشي کولی چې د امریکا یا د غربي نړۍ نه پرته
دوی څه وکړلی شي. پاکستان اوس نه د امریکا لاجسټیک سپورټ ته ضرورت دی د امریکې، نه یې ورته چې کوم دی اډې فوجي اډې په کار دي. نو او فوجونه یې وایستلو، که چېرته د سیکیورټي ته ګواښ وي ډرون بره ګرځوي وروره بیباون راوستی شي، هغه یره هم ختمه ده. نو باید مونږه لږه مطلب هر څوک که پاکستان دی که طالب دی که د سیمې نور ملکونه دي او سیاستوال دي، هغوی دغه حقایق په نظر کې وساتي. په خصوصي توګه باندې طالب او پاکستان زما په خیال دغه دواړه ډیر زیات د فشار لاندې دي او دوی د ټولو نه زیات راګیر شوي دي. دغسې ده. فکر کوم ستا وخت هم کم دی لکه چې چېرته به منډه کې. مهرباني کوئ. خیر. د طالبان څومره اپریدی صاحب تاسو فکر کوئ د پاکستان نه آزاد شول او دغه ازادي څومره ګټه راوړی شي افغانستان؟ اوس مهال طالب هغه شان نه دی د پاکستان په ولکه کې، لکه د مثال خبره د دوحې د خبرو نه مخکې و. او طالب چې کوم دی هغه اوس چې په کابل باندې ناست نو نړیوالو هم ډیره ګزاره کوي ورسره، ځکه چې که دلته بیا یو کیاس افراتفري راځي او بد حال جوړیږي نو نه یوازې د ګاونډ کې به بې ثباتي راځي، نړیوال دا هم نه غواړي چې پاکستان کې بې ثباتي راشي. که دا یې غوښتلې نو امریکا به ډیر مخکې دا کار کړی، نه غواړي چې دلته یو کیاس راشي. انمنیجبل غټ ملکونه دا کوي چې کله کله په ځینې سیمو ځینې ځایونو کې هغه منیجبل کیاس را جوړ کړي، خو دا به د دوی د لاس نه بیا وتلی کیاس وي. نو زما خیال دا دی چې طالب زړور شوی دی، ډیپلوماټیک اړیکې د نړیوالو سره زیاتې شوي دي، هغه په دې هم پوهیږي چې نړیوال نه غواړي چې دلته بل کیاس راشي. البته داسې هم نه ده چې د طالب ټولې خبرې به دوی چې کم دی په پټو سترګو باندې ومني یا به طالب سره بس طالب چې څه کوي افغانستان کې همغه شان کارونه به کوي چې په 90s کې کړي دي او نړیوال به بیا هم د دوی سره ډیپلوماټیک اړیکې. زما دغه ماشوم راغی سمه ده، ورسره غاړې ستړي مه شه، ورسره وکړه ښکل یې کړه. ښه دا زما زوی دی نو ښه بیا چې کوم دی لکه طالب هم د دې مطلب دا نه دی چې دی به 90s دور لځي او بیا به یې نړۍ مني که نه. نو زما خیال دا دی چې پاکستان د لاس نه تر ډېره حده وتلی دي. البته یو بل نه تمه هم شته که نه، د پاکستان د طالب نه تمه ده او د طالب د پاکستان نه تمه ده. دغه تمې یو به سره شته او هغه میریج اف کنوینینس چې ورته وایي. البته داسې نه ده چې پاکستانی فوجیان جرنیلان چې کوم دی هغه په رښتیا وایي چې یاره دلته شریعت راشي او دغه چې کوم دی اسلام ته خطره ده په کابل کې، او نه طالب چې کوم دی په دې باندې ښه پوهېږي چې هلکه وروره ته په اسلام آباد کې اسلام نه راولې او ته چې کوم دی کابل ته دومره زړه دې خوږېږي. دا ټیک ټاک به یو بل پوه دي، خو هغه میریج اف کنوینینس یې و، هغه اوس ډېر کمزوری شوی دی، کمزوری کېږي لګیا دی. او دې کې خو شک نشته او ښکاري هم دغسې دا اوس چې قریشي راځي اپریدی صاحب او دا د استخباراتو مشر راځي نو دا خو کوم دغه دی که نه، دوی به ممکن دا ښکاره کوي چې موږ زورور یو یا دا وطن زموږ د پنجې لاندې دی، خو فکر کومه چې دلته هغه کیسه نه ده. دلته دوی مجبوریتونه راوړي، که د اشرف غني په وخت کې مجبوریتونه هلته راوړي وو او که اوس هم راځي نو مجبوریتونه یې راوړي، ولې چې طالب چارواکي مشران چې کوم راخلاص دي هغه نه غواړي چې اسلام آباد ته بیرته لاړ شي. په دې فکر کې یم نو دوی مجبور دي چې کابل ته به ځي راځي. د دې مسعود هغه د ټي ټي پي چې کوم مشر دی نوم یې رانه هېر شو، نورولي مسعود د هغه په هکله ستاسو څه فکر دی چې دا یو خبره یې CNN ته کړې وه چې قبایلي سیمې به موږ د پاکستان نه آزادوو، دا دې کې څومره وزن ښکاري او آیا دا خو دغسې یو آرټیفیشل سختګي خبره نه وي چې پاکستان کني غواړي چې دغه سیمې طالبانو ته په لاس کې ورکړي او دا نوره پښتونخوا یا پاکستان وژغورل شي؟ داسې دي چې د ټي ټي پي والا
په دې باندې انحصار کوي چې افغانستان کې وضعیت څه دی. که چیرې افغانستان کې د طالب کنټرول وي یا افغانستان کې یو داسې مرکزی مضبوط نظام راشي که هغه ټول شموله وي، که یا مثال خبره جمهوری یو نظام وي، تاسو به فکر کړی وي ټي ټي پي والا د جیلونو نه د خلاص شول. که چیرې داسې وي نو بیا به ټي ټي پي له کار کول یا داعش له کار کول په دې سیمه کې ډېر ګران شي. او که چېرته یو قیاس راغی، یو افغانستان کې بې ثباتي راغله، عدم استحکام راغی، نو د دوی دپاره به کار کول ډېر اسان شي. او لکه څنګه چې ما درته وویل چې دلته به پاکستان ته هم مخکې خو به یې اپریشن کولو، امریکې پسې به یې بیل ولېږلو، وایي دومره مې بمونه خلاص کړي دي، دومره مې الوتکو تیل سوځولي دي که نه، دغه پیسې به بیا نه وي، دی به بیا اپریشن یې کوي، نو پاکستان به ډېر په مشکل کې راګیرېږي. ټي ټي پي به چې کوم او دا چې کومه خبره یې کړې ده چې مونږ هغه ما تاسو ته وویلو، اوس به دوی د پښتنو هغه غوسه چې کوم د ریاست خلاف په دې 20 کاله کې را جوړه شوې ده او د ریاست او د پښتون په منځ کې چې کوم شلون راغلی دی، ټي ټي پي به د هغې نه ګټه اوچتوي او د خلکو هغه سینټیمنټس ته به هغوی اپیل کوي. نو دا ډېر غټ امکان لري چې ډېر خلک ته دوی سره ودرېږي، دا ډېر لوی امکان لري. او پاکستان به هم دغه لیونتوب نه کوي، لکه د چې ویلو چې په کابل کې د خبرې وشي که نه، په جنگ نه کېږي او په هغه نه کېږي. نو که طالبان که پاکستان بیا جازونه اوچتوي او بیا چې کوم دی که نه هغه کارونه کوي چې 10 کاله، نو دا به داسې شی وي چې د دوی د لاس نه به وتلي وي، او بیا به دا خلک، او ما درته څه وویل چې د افغانیت او د شریعت اسلامیت ډېر لیتل کمبینیشن به وي. دا خو اوس البته زه دا نه وایم، دا زه بالکل نه وایم چې ټول کامپرست ګوندونه به هم د دوی سره ودرېږي که نه. امکان دا لري چې ځینې ورسره ودرېږي او ځینې بالکل به ځان غیر جانبداره واچوي. زمونږ در کې څه ده؟ عام ذهنیت څه هم موږ نه غواړو، موږ بیخي دا نه غواړو، خو دغه کېدی شي امکان لري. مطلب زمونږ په خواهشاتو نړۍ نه ده روانه که نه، موږ خو صرف چې څه وینو هغه دغه شی دی. او ولسونه هم د ګوندونو د مشرانو یا د تحریکونو د مشرانو سره 100% خو نه دي روان، هغه هم ځورېدل شوي دي، هغه هم خپله رایه لري، هغه هم لکه تاسو چې اشاره وکړه چې د مختلفو تحریکونو سره یا سختدریزه ډلو سره همکاره کېدای شي که پاکستان بیا ځینې تېروتنې وکړي. چې د چین سره د پاکستان تعلقات اپریدی صاحب تاسو څنګه ارزوئ؟ څومره ټکني شوي دي یا څومره نقص ورته رسېدلی دی هغه په داسو ډیم باندې چې 11 یا 15 نفره چینایان ووژل، د کراچي کې برید ورباندې وشو، فکر کومه دې کیسو اوس یې 38 میلیونه ډالر هم غوښتي دي هغه چې مړي شوي دي د هغوی په بدل کې. نو تاسو ته د چین او د پاکستان تعلقات اړیکې هغه پخوانی ښکاري که نه ډېر تغییر یې کړی دی او بې خونده شوي دي؟ یره د چین او پاکستان تعلقات چې کوم دي دا مطلب ډېر ماته داسې هغه ضرورتونه یو بل ته ډېر زیات، لکه مطلب فکري یا کلتوري هماهنګي خو نشته که نه، البته ضرورتونه یو بل ته او دي. دغه چې کومې حملې وشولې په چین باندې، نو چین ته دلته چې کوم د پاکستان ضد خلک دي، که هغه بلوچ کامپرست دي که هغه اوس ټي ټي پي ده، نو چین نه به دا بدل خامخا اخلي چې یا خامخا به چین باندې ګزارونه کوي چې ته زمونږ دښمن ته لاس ورکوي. او د بلوچ کامپرست خو ډېر ښکاره وایي، ټي ټي پي والا هم دغه کار دغه چې کوم حملې وشولې قبول یې هم کړلې. نو هر څوک چې بیا پاکستان ته لاس ورکوي کېدای شي چې په هغوی باندې ګزار وکړي. البته مطلب چین به پاکستان داسې نشي پرېښودلی، یو بل سره داسې
پرېښودی هم نشي. د دوی اصل امتحان به د ورورۍ او د ملګرتیا هله راشي چې کله امریکا په رښتیا دا چې وایي چې نوې سړه جګړه را روانه ده او په پاکستان باندې یو مضبوط فشار د غربي نړۍ راشي، نو دلته به بیا کتلی شي چې د دوی ورورولي یا ملګرتیا څومره مضبوطه ده. زه فکر نه کوم چې پاکستان به په دې کې بیا د چین سره ډېر اوږد مزل وکړلی شي. درسته ده. دلته خو د دوی وروري یا ملګرتیا ډېره په نقلي دغه باندې ولاړه ده که نه، یعنې یو عام ښکاره مثال یې بېلګه یې د ایغور مسلمانان دي که نه، چې په داخل کې پاکستانیان فکر کوي چې پاکستان یا جنرالانو یا حکومت ته خو ځکه درواغجن یې، ځکه پاک مسلمان نه یې چې هلته په ایغور مسلمانانو څه تېرېږي او د هغې خبره هیڅ نه کوي. په برما کې د مسلمانانو خبره کوي، د فلسطین خبره کوي، احتجاجونه ورباندې کوي، د بل مسلمان خبره کوي، د کشمیر خبره کوي، مګر د ایغور مسلمانانو خبره نه کوي چې هغوی په جیلونو کې دي، په سختیو کې دي. نو دغه منافقت ولسونو ته ورمعلوم دی. د ولسونو او د دولت یا د پاکستانی فوج او د ولسونو په منځ کې یقینا ډېره غټه فاصله ښکاري او دا فاصله څومره خطرناکه ښکاري تاسو ته؟ لږ د اواز ګډوډ شولو څه دی هغه لږ د پاکستانی فوج او د پاکستان د ولسونو منځ کې دا کومه فاصله چې ایجاد شوې ده، جوړه شوې، دا څومره خطرناکه تاسو بولئ؟ زما په خیال دا خطرناکه نه ده. دا د پاکستان او د سیمې دپاره زما په خیال هغه یو ښه زیری دی. ښه زیری په دې معنا چې مونږ دلته ولسواکي غواړو او پاکستان دا 15 کاله 4 کاله دغه د فوج د واک لاندې نیغ په نیغه یا مثال خبره بالواسطه دا اوس چې څنګه رژیم دی داسې پاتې شوی دی. که چېرته په کورنۍ او په فارن پالیسي باندې د ولس واک وي، دا لکه ګوره دا د سیاست قوانین دي. تاسو په نړۍ کې وګورئ، دا اوس یو کتاب راغلی دی، اوس نه وخت یې وشولو، دې سیمې ته اوس را رسېدلی دی، Why Nations Fail. دا دی زه اکثر خلکو ته وایم، ما سټوډنټس ته وایم چې دا ووایي. هغه ترقي، سسټینبل ترقي او خوشحالي اقتصادي دا د جمهوري ادارو نه بغیر ممکنه نه ده. نو ما درته ووایي چې دا ما دپاره زیری ښکاري چې کوم د ولس او د هغه ولس خو مخکې ټول به د پروپیګنډا په لاره باندې او د پولیټیکل انجینیرینګ د لارې لاندې فوج په کومه بوتلو په هغې بتلو ورسره او دغه د فوج پالیسۍ دي چې نن زمونږ اقتصاد تباه دی، زمونږ ټولنه په کلتوري توګه باندې تباه ده، زمونږ په ذهنونو کې تنګ نظري او انتها خوښي او یو بل نه زغمل دا زیات شوي دي. د پاکستان هغه ګلوبل ایمیج برباد شوی دی. نن ورته بایدن ټلیفون قدرې نه کوي. دا افغانستان کې چې کوم دغه بربادي وشوله او اوس چې افغانستان د په سر باندې یو پیټي په حیث باندې پروت دی او نړیوال ورته وایي چې تا راوستی دي، ته به یې سنبالوي، ته به اوس دا کوي، دا ستا او پاکستان د دې نه یریږي چې بیا د مهاجرو یو بل لهر رانشي، بیا د مثال خبره دغه چې کوم میلیټنسي دا زیاتېږي او زیاته نشي. دغه ټول هر څه د دغه فوج د پالیسیو د لاندې راغللو وشولو. که چېرته جمهوري حکومتونه وي، هغه اکاونټیبل وي، جوابدی وي ولس ته. هغه که بیا یو پالیسي غلط نتایج ورکوي، ولسونه راوځي، ولسونه تنقید وکړي، په میډیا خلک کینی تنقید شروع کی، نو هغه ریکټیفای کی، هغه خپل پالیسی بدله کی، د ولس ملګری پالیسی راوړي. نو زما خبره دا مطلب می دا و چې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې د پنجاب ولسونه اوس بیداره شوي دي. پنجاب کې دغه احساس راغی. دغه 15 کاله خو ورته باچا خان بابا، ولی خان بابا او صمد خان خان شهید او
د بلوڅو کمپرستو سیندي جی ام سید دي او نور جمهوري قوتونو به دا چغې والې چې دا کار بند کړي، دا مه کوئ، بربادي راوړي. اوس دوی ته احساس وشولو چې پاکستان خو ډوبېږي او ښه کېږي نه. نو زما خیال دا دی چې دغه ډېر ښه احساس دی په ولسونو کې را بیدار شوی دی. بس خدای دې وکړي چې سیمه آرام شي. البته ګناهونه درویش خان تاسو دومره کړي دي چې خدای مو بخښي نه. نو راته جوړ اوسئ. دغه زمونږ ګناه د بېواکي ده، بلواکي ده. د ولسونه چې هغه وي، ولسونه خپل سیاست خپل تقدیر په لاس کې نه اخلي او بل چاته یې حواله کړي، دغه لویه ګناه وي او د هغې ګناه بیا اثرات هم دغه وي کوم چې زموږ په وطن راغلي دي. درست. د ملتپاله ګوندونو دغسې په لنډه کې یعنې هغه نیک کارونه چې په معاشره چاپېریال باندې شته هغه احساسوو. البته هغه چې لا هم دغه ګړندی شوي وای یا کمې نیمګړتیاوې دي چې هغه دوی سمې کړي او ځوانان نور هم سمه او سیاسي لاره ته رانږدې کړي، هغه به څه وي ستاسو په فکر کې؟ زه فکر کوم چې مطلب کمپاله ګوندونو څه سستي نه ده کړې. انسان چې کوم دی په وس پړ دی، چې کوم دغه موږ ورته پولیټیکل اپرچونټیز او کنسټرینټس سټرکچر چې کوم دي په هغې کې چې کوم دوی راګیر دي، څومره دوی لکه د پاکستان د راجوړېدو نه راواخله دغه جیلونه وال ټکول او بیا مطلب تر اوسه پورې بم دماکې او وژل او وخت کول، دوی څه سستي داسې نه ده کړې. که څه رڼا به څر کې مونږ وینو هم یا هیله او تمې شته دی هم، او هغه د دغه ګوندونو ملي ګوندونو او کامپرسته ګوندونو هغه دی که دا د منځه وباسي، پښتانه خو به خدای مکاله که بیخي بل شان شي که نه. البته لکه زه دا نه وایم، دوی ته اکټیویټیز پکار دي، د ولس سره اړیکې نورې مضبوطول پکار دي، ولس ته د خپل بیماري او دغه بیمارۍ علاج لږ په واضحو ټکو کې په خلاصو ټکو کې کول پکار دي. نور چې کوم دی مطلب د خپل توان مطابق خپل تنظیم دا ډیر بنیادی شی وي. تنظیم منظم کول، منظم ساتل، په خپل تنظیم کې فکری او عملی هغه ډیسپلین راوستل، دا ډیر مهم شیان دي او دې پلو ته لږه توجه د دوی پکار ده چې وکړي. ډیره سمه ده. بس خوشحالي مو غواړم قدرمن اپریدی صاحب، وخت مو ایستلی و او د ماشومانو وخت مې واخیسته، د هغوی نه هېڅ خبره نه ده. دغه ښه ده، دوه خبرې مو کړلې، ملګرو به مو اورېدلي وي، امکان لري چې څه. مننه زیاته، خدای مو راته خوشحاله لره او د والده او ماشومانو نه بخښنه. جوړ اوسئ راته، ښه وختونه ولرئ. مننه، مخه مننه ملګرو، خدای مو راته لره، صحتمند اوسئ، د سیاسي شعور لاسته راوړنې خواري وکړئ، د لوی او هوسا افغانستان په هیله.